العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله أما بعد فقد قال الله في كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون درود و محمد و آل محمد باندې عزیزان گرامی قدر دیو عالم برسیده ایو غامخوار قوم برسیده محسن ملت محسن قوم برسیده محافظ دین و شریعت ولا دس محافظ څنګه خپل زندگی هر یو اصول سره خیال صد دین و شریعت څنګه حفاظت کوي شي د اخ چا برسیده مقدمتاً څو روایتونه تاسو پاک و اذهانو ته هدیه کوم. پیغمبر اکرم په نږدې کې پیغمبر سره څو کسان وو ذکر عند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رجلان من بنی اسرائیل. ایسا پیغمبر ناستو توجه محمد ته دی که نه پیغمبر سره یو کس راغللو بنی اسرائیل و دوو کسانو ذکر یې وکړو. یو کس دسی و احدهما یصلی المکتوبه ثم یجلس فیعلم الناس الخیر. یو کس دسی و بنی اسرائیلو کی هغه به صرف واجب المنځونه کول. توجه هم دی ستړي ښه نه وئ هغه به صرف واجب المنځونه کول. واجب المنځونه علاوه بل مستحب کار نه کولو. نور نیک عملونه ډېر نه کولو خو یو بل کار یې کولو هغه چې فیعلم الناس الخیر راتلو به خلکو ته به علم ورکولو خلکو ته به علم پرشنولو خلکو عقیدې به سیخولې. یو دویم کس وکان الاخر یصوم النهار و یقوم اللیل. دویم کس داسې و چې هغه به ورځې روژې ساتلې شپې بیا ټوله شپه عبادت کولو خو بل چا سره یې څه غرض نه ساتلو. اس پیغمبر ته دغه دو کسانو ذکر وشو یا رسول الله دوی کې افضل کوم یو دی دوی کې بهتر کوم یو دی. نو پیغمبر دی فقال رسول الله فضل الاول الثاني كفضلي على ادناكم. اول هغه عالم څنګه خپلو خطبو سره هغه خپلو خبرو سره هغه خپلو کردار سره علم پرشان کړی دی خلکو ته علم ور کړی دی خلکو عقیدې ټینګ کړي دي هغه فاضلات دومره زیات دی هغه عبید باندې هغه عبادت گزار باندې څنګه ورځې روژې ساتلې شپې عبادت کولو لکه زه فاضلات لرم تاسو ټولو کې ادنا سړي باندې نعره نن شهید آقا برسه کی کمون ناستیو که دا غمینی اظهار کو دا بیواجه نده پیغمبر تویلی دی ساقا کاس ساقا واجی نی تو عقیده ٹک شوی دے اگا واجی نی تو دین ٹک شوی دے ای تو دین محافظات کرے دے اگا تمرا فضلات لری لکه سرنگی پیغمبر فضلات لری پس نن شهید آقا مینا نن شهید آقا محبت دا پیغمبر سنت دے. مولا امام صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام یہی سے درې کسان به قیامت ورځ شفاعت کوي. اولهم الانبیاء ابوین اول به انبیاء وي انبیاء به شفاعت کوي. دویم شهدا دي سو شهدا به هم قیامت ورځ مؤمنانو شفاعت کوي. توجه مده روایات سو شهدا به خپلوانو کې او یو کسانو شفاعت کوي. یو شهید خپلوانو کې اویاو شفاعت کوي. اما دریم څنګه به نور مؤمنانو شفاعت کوي شي خدای ته شفاعت اجازت ورکړي دغه علما دي هغه کسان دي چې د دنیا کې علم پرشان کړي دي. مولا امام رضا علیه افضل الصلاۃ والسلام نه داسې روایت دی چې قیامت ورځ باندې به یو عبید راشي پروردگار عالم نه به ندا و توشی غاگ و توشی مرحبا
ماشاءالله تو خپل عبادات سره خپل ځان ته حفاظت وکړو، خپل ځان د وساتلو، پس جنت ته داخل شه. تو خپل عبادات وکړو، بل چا سره د کار نه لرلو، پس ته جنت ته داخل شه. اما دی ټیم کې به یو عالم راشي، عالم ته به وایي څه ته ودرېږه، تو رمات څه جنت ته ویلي، تو ودرېږه دغې لارې کې کښېنه، سترګې غړوه، چا ته د زړه غواړي، چا تا سره مینه ساتلي، محبت یې در سره کړي، هر چا لاس ونیسه ځان سره جنت ته بوځه. شهدا څومره شفاعت کولی شي؟ یو کسانو. اما عالم په متعلق د مولا امام رضا علیه افضل الصلاة والسلام یایي څه عالم به ودرېږي، لاسو ګروپ شفاعت به وکړي، خو یو ګروپ تعداد به هر یو ګروپ 1,00,000 تعداد کې مشتمل وي. وی مطلب دا شو مولا امام رضا به هیڅ لاس لاکه کسانو مؤمنان به یو عالم شفاعت کولی شي. دا د عالم مقام دی. مولا امام جعفر صادق علیه السلام ته یو کس راغللو، ورته ویله مولا تاسو شیعو کې یو عابد دی، ډېر زیات عبادت کوي، و تاسو شیعو کې یو بل کس دی هغه دومره خاص عبادت نه کوي، عبادت یې دومره ډېر نه دی، واجبات په ځای راوړي، حرامو نه ځان ساتي، خو یو کار کوي، تاسو احادیث پیش کوي خلکو ته، تاسو حدیثونه خلکو ته یایي، هغه وایي چې نه د خلکو زړونه استوار کوي، خلکو ایمان کې اضافه راولي، خلکو ایمان قوي کوي. اس مولا ته د هیڅ دغه کې کوم یو افضال دی، مولا د هیڅ ته د افضال خبره کوي، دغه کوم یو عالم دی دا د هغو 1,000 عابدانو نه بهتر دی. عزیزان گرامی قدر، پس عالم ته دومره مرتبه دومره مقام میلاو دی، وچ په وچه نه دی میلاو. دوی واجه دي څهغه وجه نه دومره مقام ته میلاو دی. یوه وجه دا دی څهغه د ایتام آل محمد، هغسې کسان څهغه مولا امام زمان علیه افضل الصلاة والسلام د مولا ښکلی مخ څه کله مو تاسو نه غیب شولو، مولا مبارک مخ مو نه غیب شو، مو ټول یتیمان شولو که نه. ویلې حقیقي پلار د مو مولا و، توجه مو دی وړونو، حقیقي پلار د مو مولا و، مولا څه کله غیب شي مو ټوله یتیمان شولو. نه پس مولا بیا مو اندسې نه پرېښلو، مولا اندسې نه پرېښللو، مو دغو یتیمانو سرپرستۍ کې چو پرېښلل. خو زه به مولا ته دا الفاظ وایم، مولا تا ډېر ډېر شکرګزار یو مولا، ته ډېر مهربان مولا وي، ته ډېر عظیم مولا وي، ته ډېر رحمت للعالمین مولا وي. ویلې څه تا مو جاهل په سپورت نه کړلو، تا یو جاهل سرپرست نه کو جوړ، یو نشاور د سرپرست نه کو جوړ، یو بېدینه د سرپرست نه کو جوړ، تا مو سرپرستۍ کې بهترین علما جوړ کړل. څهغه داسې علما و څهغه دین وساتلو، مذهب یې وساتلو، هغو علماو نه یو عالم دغه میزار صاحب دی څه د دین داسې وساتلو. ما ته هغه جملې اوس هم یاد دي لکه بیګا مو اورېدلې وي، څه شهید هغه چې علم په ورېځې باندې هزاره قبرستان کې دغو الفاظو سره وویله، څه د هغه کوم جلوس کېږي، څه دا ما ته دین چلنج کوي، که دا جلوس نشو بند خپل 2 بچي به قربان کوم. نعره حیدري دسې نه لکه څنګه د هغو صاحب الفاظ ادا شوو همداسې جواب نعره حیدري. درجات عرفانی بلندی پارا بلندتر صلوات. دغه د علماو برکاتو څه دین یې داسې مضبوط وساتلو. که چیرې نن د مو تاسو کرمې کې دغه جمله د مو ښه غور سره واورئ، هر څوک ښه فکر سره دا جمله واورئ. که نن مو کرمې کې ډېر آرام سره اوسېږو،
کچری نن کرمی کی دیر بی دورا بی خوف و سیگو کچری کرمی کی ننی مخیل خانی و مناموس محفوظ دے کچری نن کرمی کی مو تو دیر دادا و سیگو فخر سرا و سیگو کچری دغی فرمینی دغی خورنی مو فخر کهو کچری دغی خورنی مو افتخار کهو دغی برکات شهید آگو سو 2007 نوالی سا 2012 پوری شهید آگو جڑو جڑو سرا کلی کلی تلوڑلو ایوی کلی کی وشوڑی دلو فریاد وکرلو خپل ځوان دی دا نه ولیدله څه سړه دی ګرمي دی ستړی یم هېڅ لحاظ مې نه ساتلو کلی کلی ته لاړلو هغو ظالمانو په خلاف یې لښکر جوړ کړو هغه ظالم نن عصا تېره شوله نوره به کلونه تېرېږي دختوري قوم ته به سترګې ولغړوي آغو صاحب بلگا دامو کی سونارے لگاؤں بھرپور جواب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری لبیک یا شہید آغا دسینا بھرپور جواب لبیک یا شہید آغا نعرہ 2007 نا 12 پورے احسان ہو کہ شہیدہ و مباندی تو رائے قوم باغات سنگی پوئی روی تو رائے قوم باغا وقت سنگی پوئی روی سے شہیدہ و قیادات کی دس بدترین شکست ملو شو سے اگو ظالمانو اگر دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام دشمنان پاکستان اگوی با اولاد هم دغا کسا یاد ستی ستوری قوم سر مقابلہ ونکوی اگوی با نسلو تا هم دا خبر یاد وی خوزب اندغا زیکی ایوا گلاو کن زب دیر افسوس روایم شہید اگو نہ صرف دیر توجہ بکوی شہید اگو نہ صرف تورای قوم و ستلو نہ صرف شیعی و ستل لکه سرنگی عرض و شمونا مخی شہید اگو اہل سنات وڑون محافظات هم وکړو شہید اگو سر اہل سنات والعوام می نشتا اندا سبابو سکل شہید اگو شہید شو نساده کی کرمی نزیات استقبال وشو اگو یار سر مینا اگو اتا پاتا وصدا کاس مصلح کاس دے شہید اگو دی سراسرا حکومت افراد هم وسطل شہید اگو دور کی شہید اگو سردار دا کم دا حکومت کا سانو دی محافظت هم شہید اگو وکڑو شہید اگو ٹیم کی اٹول ایجنسیوں کی آرمی لگیا و اپریشنی کولو تو جو مدے کنا ہار زوی کی اپریشنی کی دلو کرمی کی شہید اگو آرمی تولا تو تا اپریشن ضرورت نشتو زید تکاو کرمی کی دہشت گرد تا شہید اگو شکست ورکو شہید اگو دہشت گرد سرا جنگ محب وطن یو غٹ دلیل و شہید اگو دغی خور محب و دغ وطن محب و اگو مبارکی جب باندے و ہرمیشہ داغا ذکر و سہار سرطیائی خو وطن تا متسمایا ہر سرطیائی خو وطن تا متسمایا دام داغیارو نا پسروی نو گٹھلے دے شہید اگو خپل دغی خور سر دمرا مینا و دمرا محبات ہو خو زبا افسوس داوا کم سے شہید اگو شہادت شپے کولا تیر شول نن سبوی ہم قاتل ہو سپوری معلوم نشو شہید اگو دخمل پورت سندی کڑی ویلی شہید اگو دغی خور پر قربانی ویلی ندی ویر کڑی شہید اگو دغ خوری ناموس پر قربانی ویلی ندی ویر کڑی نہ شہید اگو کی اسمخ کی ویلی نسی شہید اگو قاتل ویلی نہ معلومیگی خصوصت دی زواب زدق شیر سر ویر کم دق شیر سر بزویر کم میرا قاتل ہی میرا منصف ہے خغور سر وروی میرا قاتل ہی میرا منصف ہے کیا میرے حق میں فیصلہ دے گا قاتل نے کس صفائی سے دوئی ہے آستین
कातिल ने किस सफाई से धोए हैं आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू भी बोलता है। वावरेज़ बद शहीद अबद अपा कवीना इंशाल्लाह वही यो कौल मशहूर दे मारूफ दे सकला मौला सरा मौला अमीर अलमोमिनीन सरा मंसूब दे सकला दे एवं मकतूल कातिल वरक्षी तो जो दे सकला दे एवं मकतूल कातिल वरक्षी पोश सदी कातिल हाकिम वक्त दे। अज़ीज़ान इकराम कदर द शहीद आगा कुम यो पहलू बांध खबर वशी हार यो पहलू डेर हो चात हो और शहीद आगा लहजे की कुम करंट हो, लहजे की कुम गरज हो, लहजे की कुम बहादुरी वा दान दोपारा यो अजीम यो अजीम यो सिफात हो। तो जो मौत रफ्ते उड़न जब अखबल तकरीर खुलासा दगा अल्फाज सरावकम सोच व नूर बद शहीद आगा नूर सफा ज़ाइल बयान कम नूर ब शहीद आगा पर मुतालिक सवयम सिर्फ आंदा खबर अब वकम तो सुखबला पोश हुई स शहीद आगा द ज़माने मुख्तार हो, मुख्तार बशांत बहादुर हो, मुख्तार बशांत मेड़ानाय हो, मुख्तार बशांत आशिक अहल बैत हो, मुख्तार बशांत दो हुसैन मलांग हो। इस कला जालिमानो दो हुसैन लोटले कारवान को फेता दरबार तरावर सवालू कना मुख्तार वक्त ज़माने मुख्तार मताम दे। इस कला द मलऊन इब्न ज़ियाद दरबार की बीबियान वदर दली सज्जाद मौला हम विलौड़ दे सज्जाद मौला दज़मा की तस्तरगी गड़ई जालिम और मंदिगाग वखड़लो मौला तो नमख की यो हाशिमी जवान रगलो अब अस्तर की अरवाड़ी गड़ा वाली इतावेल सारस्मा की तरफ थे सज्जाद मौला दो तेईस जालिमा हाशिमी जवान मुस्लिम सराफियान देने वरसरा हाशिमी जवान मुस्लिम सरात्रोर ज़ैनब नवा मोसरात्रोर ज़ैनब खुर साकिनार सरा दे इसी अमन जालिम गाग वकुद हुसैन यो मलांगर उगड़ोई दो हुसैन आशिक आरुगड़ोई चौपख्तना का कुम मलांग व तकोई मुजेल की कुम कैद दो हुसैन मलांग दे मुख्तार उगड़ोई डीर मिनी मिनी सरे औरोई इस कला मुख्तार जंजीरों सरारोग ललो जंजीर नदी जड़ांगो कई यमन इसकला दरबार के वदर दलो इसकला दरबार के वदर दलो इस दी टाइम के यो दरबार वाला दरबारी उतविला सामीर ता द सलाम वेली नवाको मुख्तार फौरन खपल सर मदनी तरफ तवड़ा वालो सलाम यो को अस्सलाम वालेकुम या अबू अब्दुल्ला इमाम अमीर हुसैन दे ज़शपावरी ज़ हुसैन ता सलाम कहो इस जालिम दो तेईस मुख्तार मदनी ता मखमाड़ा व हुसैन अंदाल ता रगले दे मुख्तार तेईस जालिमा हुसैन को जो तो दरबार को जो हुसैन दग नजस दरबार ता ना अर्सी वो तको ना रगले दे इस मुख्तार सोकल इस मुख्तार तो दी से तखलक स्तर की दरबार के वगड़ा अंदाल ता रगले दे इस मुख्तार सोकल स्तर के देवी कुर्से तगड़वी इवी कुर्से ता दनंदरा कवि सची ता दमा जनल हुसैन लोस्ते इस यमन जालिम और बंदिगाग को मुख्तारा कुर्से की स्तर की मागड़ावा लगी कुर्से वाला लौंद स्तर के वगड़ावा इस योर खुदा खबरा सियमना मुख्तार दो हुसैन मर गलल नज़ीर प्रेवतलो मुख्तार दी सना दादी मो हुसैन नशी की दाय इमो हुसैन खखा खुई रोगा दूर गिरावा
څه ظالم حکم وکړلو آیا چوک شته څه د حسین مرغلله پرینځوي څه مختار یې وپېژندي هسې یمنه مجمینه یوه بیبي وچاته شوله دغه زلفې مو وړکوالي نه مینځلې دي نن هم غواړم څه زه یې پرېنځوم یې څه بیبي فضا راغلله بیبي فضا راغلله مولا حسین زلفونې اوبه واچولې مولا حسین مبارکې ټنډې باندې اوبه واچولې مبارکو رخسارو باندې اوبه واچولې چې کله اوبو شنډو تر نږدې شولې یورې شنډې خلاصې شولې فضا مورې پام کوه سکینه لور مو مغسې تږي دی ایسه کله مختار دا واردلو چې یقینا پرې خلکو نه خبرې صرف حسین ګواه شي فورا منډه یې وکړله یوه ظالم نه یې توره راواخیستله غواړي چې ظالم نه حمله وکړي یمنه یې شا باندې چا نرم لاس کېښللو صبرن صبرن یا مختار مختار صبر وکا مختار سبیل نیوم مزر قدردان خیاد هر سرا دی مختار بیل نیوم دالی میڑان لور هر سرا دی ایس کله دغه شور شو دربار کې یمن ایسوړی سکینه خپل ترور ته مخته وکړلو تروري دربار کې شور څنګه شولو ترور دوی د مګرانی لوري د مګرانی لوري د مالنګ رغلې د معاشق رغلې د مو باندې لانګ وکړلا ایس کله دغه خبره وړي بي اوریدله یوري د ترور ته ایس تروري لکه خو مولا سوګي وچاته کا مون عباس تاما وشوا ایس کله بیبي وړه بیبي وچاته کړله ایس وړی بیبي څه وکړلو باندې لاسونه ورو ورو وچات کړلو غږ یې وکړو مختاره کاکو ما سلام قبول کا ما ته د عباس په زړه کړلو